پیغمبر خبره به اله کوي پیغمبر باندې اله کوي پیغمبر ته اله نسبت کوي چې 100% د نور په شان د پته چې دا خبره د پیغمبر ده که خبره د نور په شان معلومه نه وي او په پیغمبر دی وته فلا انه عشور رسول کې راغلی قیامت کې به ارمان کوي خپل سزا چې لو تسوا بهم الارض یا الله چې د ازمکه موږ باندې دقه چې بند پاتې شي موږ د حاجت میدان ته نه راغلی خپل سزا ته شرک في الرسالة هو رسول الله الإسلام سره بل رسول من سنت ورته دا طریقه نه ځانه ورته قیامت کې کسان یې چې د حشر میدان کې او دې کوثر لا وبو ورته رسول الله الإسلام څخه خلق براشي رسول الله الإسلام او ملائکه ته وي دا ما تر پرې چې دوه وبو ورته ملائکه ورته وي لا تدري يا محمد لا تدري من کې په پرده ولګي دا کسان مو ته پرې نه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه لا تدري يا محمد صلى الله عليه وسلم ان لا تدري ما حدث بعدك دوستان روس استاپ دین کې ځان له خبرې جوړې کړې او تاسو نسبت کړې خبرې ځان له جوړې کړې او دا سنت دي پیغمبر ویل دي لہذا دا بدعتيان دي دول حوض کوثر او بند دي دا دوزخیان دي دې خبرو کې ډېر احتیاط دی ها ډېر احتیاط دی یو خبره قران کې نه سنت کې نه دین نه سنت نه نو ځان لای کوي د رسم او د ریواج په تور باندې نو ګناه دی به شکا خو دومره ګناه نه چې هغه بدعت دی چې د دوزخ ته لري نو دی وجه ځان مفتیان مجمع وایي ها دا کار چې موږ د سنت تاسو په دې سنت حدیث ته معلوم دی يومئذ يود الذين كفروا وكما رزباني يومئذ تدور رزباني يود الذين كفروا کافران بغواړي واسو رسولان چې نافرمانی کړل د پیغمبر لو تسوا بهم الارض جسمک په دوی باندې الارض برابر کې د حشر میدان ته نه راغله ولا يكتمون الله حديثا د الله نه معمولی خبره څه نشي پتا ولای یو مثلا ته یو باندې فوکه په خپل بدل کې ما تاسو خبره یې ولا خو چې کومه خبره حدیث کې نه پیغمبر نه کړی او ته سنت وینې سزا تاسو واورئ دوزخ ته بسره ما ما ستندر لګیدل چې دوزخ ته وګورئ نه سم ستندر روان لګیدل یعنی اعتبار خرابي تاسو ته مینه ویلې کوم څه ویل مجو ما ویل لګره ما ویل ځان ته نه الله پر رحم ما ویل څو ګمنی او کړم څو تور لګي تهمت لګي ځان امامتین مانی چې څه د امام نه ما ها امام دا تابع ته یا ابو امام یا د مقتدیان خبرتي زمانه مقتدیان چې نه راځي خبرتي اته خبرتي ځان خبرتي خبره حق ده هغه دا خبره دې کوي چې دې کې تاسو واورئ دا آیات چې د کافرانو او د بدعتانو سخت سزا ده بدعتي څه ته وایي یو خبره کوي او دا سنت د پیغمبر کړل او پیغمبر باندې تکیه پیغمبر کړی نه دي سړي پیغمبر باندې دروغ وتړل او رسول الله اسلام وی چې ما باندې قصدن دروغ کوي فليتبوأ مقعده من النار ځان له په دوزخ کې په خپل کوټه کې تیار کړ مستقرینه سزا ده کړو نو سره مثلا کتابونه مې دی وړي کتابونه څو کتابونه وګورم د خپل فقه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د فقه د بل چا د فقه نو د شافعي قوم نو د مالک قوم نو د حنبل نو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د فقه کتابونه ولا توکل کړه چا شکو مولا شکو یا د علی شکو دې لپاره دا او په جنو چې دا کار دا کې دی نو نو بیا کوي واجب کو او هغه څه دی تاسو یې هغه د مړي دعا تاسو ما ویلې نو یو پیرو کتاب راوړل مړي ته چې سړی لار چې مړي له کېدل هغه د پاره موږ ته پلاس یو کړل لازمي نه لړ شي بیا وی لاس کوټه کې دعا وو لاس کوټه کې دعا وو لاس کوټه کې دعا وو ها زمون کې لیکل دي کوم مولاوي چې ماته کتابو غوښته نه زما مولا ملګری مولا وس چاته ویل نه یا معلومات ورته نو ولې خلک خراب وای ما خراب وای خلک کومه خبره وکړه تاسو څه درکې د خدای او رسول خبرو کوي نو چې دار شي او لاس کوټه کې دعا وو لاس کوټه کې دعا وو دې ته بدعت مستقبحه دې زمون کې مفتی رشید احمد خپل کتاب کې لیکلي احسن الفتاوا کلک حنفي دی په دې وخت کلک حنفي خو دې ته نه وایي چې غلطه خبره وکړي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دې چې درو خبره بابت کو امام ابو حنیفه هغه خبره کړه چې څنګه خبره ده امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې مخبری ته لاړې او مخبری ته دعا کوي نو مخبری ته دعا کوي لاس په دغه کوي نه پورته کوي نو څه څنګه څنګه مذهب دی شرک بالکل نفرت کې امام ته مذهب دی امام ته مذهب دی مړی نه اوري دا ولي وي چې مړی اوري خو بیا سوال کوي خلک نور ایموي چې سما او الموتاج ته مړی اوري امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مړی نه اوري
دا ولې د شرک دروازې هغه بندې کړي امام صاحب داسې کلک مذهب دی خو موږ بدنام کړو چې چېرته منګړته خبره ده چېرته یو بده خبره ده چېرته یو خطا خبره ده قوم به د دې زمانې ملا تپم به په امام ابو حنیفه هغه کله کړه دا خبره ولې په هغه تفي چې سبا د دې خبرې دلیل نه د مقابل په جواب کې نو بیا به خلک کوي چې امام صاحب مذهب ضعیف دی او د امام صاحب مذهب په ضعیف نه زه به ځان ضعیف ما به دروغ ویلي په امام باندې تپلي ما به دروغ ویلي په امام باندې تپلي لہذا موږ ټول یو مسلک خلک ناسي تاسو چې کوم مسلک سره هغه مسلک زمانه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیه مسلک کلک پیروکار ضرورت د سره د امام صاحب مذهب نه راق نه وهم او چې امام صاحب مذهب دی هغه بیان کړي چې ځان دروغ هم پاره وته نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیه فقہ لیکلی بل کتاب درویم فتاوا دارالعلوم دیوبند مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیه موږ معرفت القرآن تفسیر یو دغه فتاوا دارالعلوم دیوبند کلک حنفی داغله بل مفتی شفیع او مفتی شفیع د مفتی تقی عثماني پلار دی په دې وخت کې د تقی عثماني نه بل کلک حنفی نشتی حنفیت په ضعیف مسلو نه وي حنفیت په منګړه مسلو نه وي منګړه مسلې ویو بیا ول زه نشو پیدا کولای بیا راغلی علی حدیث نور اعتراضونه کوي ضعیف مسلې امام څخه کړه ایمان دې وجه کړی ما کړی په امام دې تپلی نو هغه لیکلي تاسو ته شه دی هغه په جواب کې لیکلي چې په دې دعا کې لاس پورته کول بدعت دی په دې دعا کې لاس پورته کول څه دی بدعت دی نو بیا چې سړي سوال کړل چې څنګه بدعت دی دعا ورته وای لاس پورته کول بدعت ورته وای نو هغه د امام مالک رحمۃ اللہ علیه قول ذکر کړل ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا کوم چې هغه وخت ورته چا دین نه دی ویل اوس ورته دین نه وي اوس ورته دین نه وي کوم چې هغه وخت دین نو هغه اوس هم دین نه دی سمانا دا حالات د پیغمبر علیه السلام په وخت ډیر مړي شي او پیغمبر علیه السلام په دغه هیئت باندې دعا نه ده کړې چې په دغه دعا هیئت باندې دعا نه ده کړې چې یو کالو کې وایي چې پیغمبر باندې بیا به څه وشي دا بدعت شي دا پیغمبر دا کار کوي پیغمبر به کړی نه صحابه نه دی کړی پیغمبر نه دی کړی تابعین نه دی کړی دغه دریو پیرو کې جوړ شي روسي ټوکن دي د بدعت وي چې دا څه وي بدعت وي نو لہذا دا لازم ګرځول په دغه هیئت کول بدعت دی بدعت دی نور قرآن کې دېشته نور سنت کې دېشته نور لا فقيه کې دېشته زمون فقيه کې خپل فقيه وایم امام ابو حنیفه فقيه زه ولا نشته څه نه باندې خبر کوم هو وس موږ مجبور یو چې ادلار شو څه چلته چې لار ورته کې کو نو رسم به ورته یو د لاس رسم به ورته یو ریواج به ورته یو یا دا زمون یو ریواج دی کوي نو چې یو څه شاپور کې دغه مو محمد یرو مستر خپل کاری د دې نه مفتی ته ودا قاری او بیت ته څه نه سره سره څه نه پاتې نو ټول څه څه دا خالد ملي څه 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 دا مولان موږ نه دواره دا د نام بیاض ملي ته انت ناس مې ته خالد مې شاپور څه خالد موږ ناس د خلک راځي چې بس دعا وکړي تو څه خاصه نه مې بازار د دې چې څه شي نو دا وایي چې یو څه وان مې کړل ځان دې راټول کړو بیاض ملي دا نمبر پیدا کړی ټلیفون ورته څه شي دی اوس نشته څه شي د دې خبرې ولا اوس څه چې راځي په ګولمون چې راځي څه کوو چې چل وکړو نو بیا چې راشه سنه کوي دا هغه کوي لاس پورته کوي نو بیا به لاس پورته کولو ته سنت نه وایي دا به نه وایي چې دا کار محمد رسول الله کړی کنه بدعتيان بشي او دې عذاب کې براشي وعتور رسول د رسول الله فرمانی به کوي او صفای به پیغمبر او ما ستن در لګیدل زما څه مجبوری ده چې خبره دې چې قرآن او سنت کې ځان غلې لازمه ما خلک به خپل شي او مليان خپل شي او بل څه خپل صبر وکړه صبر کو ټول ته ما چې کله لار کې او لکه هغه مړی ولا خپل شي نه کیږي سره ته سره لپاره کړي نو بیا به څه چل کوي لاس دې پورته د دعا وکړي مجبورن ته اوس تک لاس سره لاړې بس یو سړي دې لاس پورته د دعا وکړي خلاص کړو نو دې بیا وی بیا لاس پورته او هغه دعای څومره د شرم ده الله پورې ټوکی کوي تاسو بلیدلی مالی دلی دا ځای چې ملکوري خانان مانانی کنه هغه دعا هم نه پیدا چي کوي کنه کیسو حرام کده دعا چې په لاس ته ورو کده بلا لاس پر داسې د کړی یا په مخ راکاږي ولې مسخره کوي ها نو دا کار کوي څوک پورته کین نه چې پورته کی بچا یو لاس داسې نیولې څوک به خبرې کوي دا دعا ها اوس یو بل خبرې نه راکړه وی بخاری کې حدیث ته هغه لاس پورته کړل بالکل دروغ بخاری کې حدیث ته هغه پیغمبر لاس پورته کړل بالکل دروغ نشته بخاری کې باب التعزیه کې دا حدیث نشته
په بخاری کې 619 صفحه باندې باب غزوه اوتاس کې حدیث کې هغه دا دی سړی په یوځي کې مړ کېدو چې کله مړ کېدو هغه ملګری ته وی چې ته لاړې رسول الله اسلام ته وایي چې ما ته دعا وکړي هغه مې یو ژوندې ولې د حدیث من غلطه خبره ده د خپل یو غلطي خبرې لټینګول لپاره په بخاری ولې حواله ورکړي درو نه ده پته نو چې راغی واپس رسول الله اسلام ته وی چې هغه پلان کې سره تاسو چې وفات شو او وصیت کړو چې رسول الله اسلام ته وایي چې ما ته دعا وکړي نو رسول الله اسلام ولګي ابي راوخته او دسه وکړو او رفع يديه او لاسونه پورته حتى رويا بياض ابتيه لاسونه دومره زیات پورته کړ چې د دې طرفونو د سپینواله ولیدل او بیا دعا وکړه نو دغه دعا مړی ته وکړه د مړی وصیت یې پوره کړ وګوره دا حدیث په باندې حدیث او دا ولې دا کار کوي د مخکې دا خبره یې نه ده وشي چې دا اوس یې جماعت یې علم څه کوي دا د يهودو معاملې بس اسلام دې ته وایي علم کلی چا سره دی الله سره دی او هدایت هغه چاته کیږي چې کله ما ته پته ولګی دا چې دا کار زما جایز نه دی نو زه به توبه څنګه نه عالم له پکاره چې برملا و چې دا کار جایز نه توبه به وبد توبه به وبد زمون کلی کې شاکر بیګا تاسو کو زمون کلی کې وی ته به دعا کوله اجتماعي په جواب وی ته وکړو په جواب راوګه دې ته به دعا کوله زه پنځیر د کلام پنځیر سره مې درس وکړو هغه موږ دا خبره خاص درځ کړل د شرک او د بدعت ترتیب خو موږ دلته ذکر نه کړل نو هغه چراغ له واپس نو موږ مولوی ته تاسو په موږ ډیر وای عالم اجمیر مولوی ته ډیر وای عالم د فقه او اصول ډیر وای عالم خو علم کلی خو الله سره چې وی تر بوشو او دا غزه ما دا غزه دوه په ترجمه شو نو چې وی تر بوشو نو هغه زیو چې پاتې او زبم پاتې موږ به دعا نه کوله خلکو به تبد بدو وکړو دغه وی مولا ته ګورغه دوا کې دوه شي په کوم څه یې غلي پاتې علم کلی خو چا سره الله سره ځنې خبره دا چې هغه یو شړې ته معلومه چړې ته معلومه استاد ته نه معلومه هدهد ته خبره معلومه او سليمان عليه السلام ته نو معلومه نو هدهد مرتبه سليمان عليه السلام نه زیاته شو یو مسله کې خو چې علم راتلې شي زیات کنه نو موږ به دا کار کوو اخر هغه مولوی ته زیور ما وته ونه زیور ته مدني مولوی ته ورته لالا او د لالا ولالا هغه هو دا د ویتر نه په هيئت اجتماعي شو چې دا دعا کوي چې دا هو څه المولي څه هغه پر دلیل به مخکې وی تر عملا فرض نو فرض په شتي نو ضرورت په شتي ده د دې نقل په شتي وی تر په شتي ده ګذار هغه دلیل چې کله وتا کتاب خو نو مولي څه بر سره عام بیا راغی وی تر چوکو الګ وی دا کار مخکې ما کو د وی تر د ویلو ما دعا کوله خدا شی به دا دوه دین رسول الله باندې نه یاګانو بیا به دین رسول الله دعا نه کوو بس دې ته علم دې ته نو چې سره وو چې بس دا زما علم کې چې اوس په دې شي بندا ته دروغ دي فرشتي له غوډه راټینګو زه ولې راټینګو اته کوم مولای راټینګي هغه د چایمامي د مقتدیانو ته به علم کې دي زه د چایمامي ما انا د خپل صفات غواړم انا د دې لپاره چې دا کومه جماعت به تخوي ټول خلک دې بدوي خو خپل غاړه خلاصون ځکه اخلاص نه کوم قران ته نه کوم بس به دوه خلاص ما درته وی نو کار خپل کوي دا ځان ته ګورئ ما ته مثلا ما خپل غاړه خلاص کړه ساتي دې نه ولا خپل پیډه نه ویور ما ما ته حق وي مخبري امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ مخبري ته جناله دعا وکوي مخبري ته جناله دعا وکوي ویلاس باندې نه پورته مخبري ته جناله انت بالله نه پورته کوي پیغمبر علیه السلام دعا کړل السلام علیکم ديار قوم المسلمين انتم سلفنا وانا ان شاء الله بكم للاحقون السلام علیکم اهل القبور یا قبرونو والا پتا چې الله رحمت الله تاسو زمنګ نماز کتلی موږ د بچی رواني دا ځات واسه رحمت امام مالک چې تاسو کو مفتی شفیع صاحبنا چې دا خو دعا د دعا کې خلاص کو تکون فرض دي او سنت دي او دعا کې لاس ورته کول سنت دي تاسو موږ باندې بچی راوړو دعا کو فرض مانګه بچی سنت ځان دعا کې لاس ورته کوي سنت دي دې کې څنګه لاس نه پورته کوي هغه امام مالک صاحب قول وی چې کوم په هغه وخت دین نه دی ګڼل شي هغه ته وسم دین نه ډیر دعاګانې داسې دي چې باندې لاس ورته کول نشته ممكن اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه دا دعا ده کنه دا دې موږ لاس ورته کړی کړهولې پروسته دلته پیغمبر لاس نه پورته کوي په دې پریږي بدري ولې پورته کوي پوره چې تاسو په طواف کې په تلبیو کې او په عرفات کې دعاګانې غواړئ لاس پورته کول پکې څه لنګ به دي خوېدل یا د لنګ نه شي لنګ راولو کوي دا دعاګانې کوي مونږ بیت الخلا ته دندو اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث دا دعا ده کنه نو ته په لاس پورته کوي پرتو باندې نیولای دا شیخ خپل مقام دی دا څه بلا ده پدرته دا شیخ خپل مقام دی په مقام کې واقع کوي بس چې کوم دي پیغمبر کوم کار کړل یا وکړو
چې کوم دي پیغمبر کار څه کار کړل هغه دین دی چې پیغمبر نه دی کړی هغه نه دی دین وفعله وتركه سنتان د پیغمبر کول دم سنت دی د پیغمبر پرې خودل سنت دی چې پیغمبر کوم کار کړل دم سنت دی چې پیغمبر کوم کار نه کول نه کړی دا نه کول دي سنت دی نو دا دې کې ځکه وي چې ډیر زیات وعید دی یوم ایدین په دغه قیامت پر ورځ باندې یود الذین کفروا کافران هم دارمان کوي واسو رسول هغه خلق چې پیغمبر نافرمانی کړل کار د پیغمبر نه وکړي پیغمبر پوری دروغ وتړل دا بدعتيان دوم ارمان کی چار ارمان مته لو تو سوا بهم الارض ارمان دې چې لازمه کوم باندې پن پاتې شه او موږ دې د حشر میدان ته نه راغلي ولا یکتمون الله حدیثا د الله نه خبر نه کی پته ولې یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وزنا کوي کنه کوي تاسو خپل کار دې البته چې څوک نه کوي یا مطلب دا چې ګرانه وای نه کړه چې تاسو ناروا مو وای دا ناروا چاته مو وای بس کته کوي دا نه کوي رواج او توج دا یو رسم دی یو رواج دی زمونږ راغلی نه په خانه ځان یې کو یو رواج دی ورته ګمراه کیږي نه او چې سنت دی ورته وي بیا به پیغمبر باندې ثابتای سنت سره پلاټ ته نه وي چې زموږ پلاټ ته سنت د پیغمبر طریقې د پیغمبر نه به ثابتای چې ثابتول نه شي نو څه دي کار یا ایها الذین آمنوا ایمان خواندانو لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى یا ایها الذین آمنوا ایمان خواندانو لا تقربوا الصلاة امر مصلح ورته وي مانځ ته منځ کیږي وانتم سکارى چې تاسو په نشه کې د نشې په حالت کې به مانځ ته نه نږدې کیږئ د نشې په حالت کې به مانځ ته نه نږدې کیږي دا بیا حکم دی چې شراب د حرمت بارک راغی دویم نه بلکې دریم حکم دی شراب تدریجا حرام شوی دي الله تاسو وی چې تاسو مونږ کوی نو د مانځه پټه کې د باندې پنځي او وجه دا وا علي رضی الله عبد الرحمن بن عوف رضی الله تعالی صحابه کرام له ډوړی کړه ما خام ډوړی چې وپړې شو شراب پکې حرام نه شراب پکې اوس کړی چې شراب اوس کلمه کتاب راځل او کتاب کې راځي کله ما نه ورته د ما سره کتاب ورته ځان کو او کتاب کوم دا هغه روسم څه کتاب ده روسم څه جو سمي شراب دیم حکم عبد الرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ دغه کړه ډوړې کړه صحابه ولا دعوت کړه تاسو ډوړې ونه کوي چاته اوس په سره نه کوي چې دوی څنګه قدیم مولي جمال غره کوم کنه اوس په سره نه کوي وای دا تاسو خو نه ستړي نه ستړي دوی مال غره کوم ځا چل نه کوي زه خو امام نه وځم امام دې مکوال کنه څه امام نه وځم اګه ته ته سبق مو یا دا تاسو نه شي امام نه مالي دوی سبق مو زه د جمعه د اختیار تابع کړم او تابع دی وکیل ادا نه ونی ښا څه څه کتاب چې ګوته لاندې کړه دا خبره ده څه وخت دې ګوته لاندې کړو بو څه خلک راغله د دې جمعه نه لر کوي هغه خاص لري دې څه خدای کار دی بس خدای کار دی هغه سره چې خو چې جګار ته وي خجي څو خوي اتوم خوي څلو خبره ته بده خونه ده زغره خلق کو چې څوک رښتیا وي هدي ته خوښي هغه دغه هغه الکي موريدا خلک چې کوم ډول څاول دي چې وحید وي هغه موريد رښتیا یم هغه ولې څه به رښتیا وي او خلک به دي وحید او دبي به هغه کوموري ما اوس رښتیا وي ته مې وحید ته ویا هغه زما خپل خو یو کالو چې مو څه روپیا په ډول چاته پوری هغه روښ په جارو مړ یو خلک نه دا چې رښتیا وي بیا ولې څوک ملګری نه زه ته عمر رضی الله تعالی عنہ یا حق ما تركت لي صديقا بحق عمر الذي تقبل بينكم حق عمر الذي تقبل بينكم ولكل ما تاخذ ما تاخذ الله چې الله دې تاريخ کلی نو دا څه کول نه دا او چې الله دې عمل پکول دی بالکل او که شک نو بیا شک وشته بګار دي شک نو ماته د حقوق وشي داشته دا د حقوق دي دا ما کومې دا د بل ځای دا ودی فقہ کې درته وکړي قرآن کې درته وکړي سنت کې درته وکړي چې د صحابه او اقوالو کې درته وکړي دا څه دا زموږ چې دا نه نو ځان او په الله سره ساده کې شی جوړ کړی او تپلې په امام ابو حنیفه کې یو لوی بنی آدم ته شي چې هغه د شرک جوړه ختمه کړی نو دعا خو جنازه ده کنه وړي نه دي څه نه د صحیح طریقه د تصریح کې کنه باب کتاب التعزیه حدیث کی کتاب ده څه چې الله شین کل وکړي هغه دعا پیغمبر اسلام کول الفاظ کول دي پیغمبر اسلام وي چې هغه توي چې الله دې ستاسو عمل وکړي
الله دې داسې خبرې به کوي هلته کې چې د دې سړي د تسلي به کومه خبره راځي نو بیا ښه تسلي دا ده چې هلته داسې خبرې وکړي چې د هغه نه د هغه هم څه شي ویل شي د 3 ورځو پورې د پاپل نیسي دا پاپل ولې نیسي دا پاپل ځکه نیسي چې د 3 ورځو اخوا ته بیا ځل ته هغه د زړه غم تازه کوي نو تسلي د هغه چې په کومو خبرو کېږي هغه خبرې به کوي چې په کومو خبرو د هغه تسلي نه کېږي هغه خبرې به نه کوي چې پیغمبر علیه السلام هغه الفاظ ویل دي که نه دا مړی دې الله وبخي الله دې هغه په جنت کې وسیع دې ورکړي الله دې ستانه رضا شي الله دې زمونږ نه شي لکه هغه کونډې ښځې چې چا خبره څنګه کوله که نه یو خوره کوي داسې تسلي دې ورکړي خوره کوي ستا پلار مړ نه مور دې نه ده مړه همدغسې دې ووایي که نه ستا پلار مړ دی مور مړ دی د هغې تسلي په دې کېږي چې اوس خدای بل ځای ته دې وکړي چې بیا ورته وروسته دې وایي ما نه ویني چې زه به دې ځوانۍ کې کونډ کړی یم مطلب دا دی چې نور څوک دې نه اخلي نو زه ورته ښیم زما ورته ضرورت کې داسې خبرې تسلي وکړي چې هغه پسې خوشحالېږي چې په کومو خبرو هغه مړي والا خفه کېږي نو هغه خبرې به نه کوي نو عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه ډوډۍ کوله ډوډۍ خبره مې کوله تاسو تاله ترغاو کړه تاسو چېرته ډوډۍ ولګوئ یا ایها الذین آمنو چې ډوډۍ کوله نو په هغه ډوډۍ کې شراب وڅښلی شو ځکه شراب حرام دی او ماښام ټایم یو صحابي مخکې کړو څه مانځله مخکې کړو لمونځ کې په سورت کافرون یې شروع کړو قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون نو د الله په ځای باندې الله نه پکې پرېښود نشه وکړه نو چې سړی په نشه کې پکې کېږي نو اعبد ما تعبدون ای کافرو چې دغه لات منات غوزا تاسو عبادت کوئ د هغو زه هم کوم څومره خطرناکه معامله وه نو الله رب العالمین حکم راولېږه چې کم از کم مانځه ته مخکې کېږئ نو دغه ټایم کې یې مست کوئ نور خیر دی څه ډول په نورو ټایمونو کې چېرته بازار ته ځئ چېرته ذمېدارۍ نه ځئ چېرته کرکټ مرکټ کوئ نو ګوګاڼې دې کوئ په کرکټ میدان کې د کرکټ په میدان کې په روژه کې به یې وبس کړی دا ملک له تمغې جرأت راوړي روژه به یې خوړه دا ملک له تمغې جرأت راوړي کرکټیان اوس هم روژې خوري دلته نه یم دلته معنی دې لري ښکته یم دا ټیم نه د پاکستان دی چې په ګرمۍ کې که روژه وي وایي روژې خوراک اجازت ورته کړلی سړي چې څوک دلته حکمران وایي تاسو یې خورئ دا څه خبره روژې خورئ او یا مسافر دي 15 ورځو چې په یو ځای کې نیت اقامت وکړي یا مسافر دي بیا چې پټې کراچۍ ته لاړې هلته مزدوري کوي هم روژه خوري روژه کوي ځکه مسافر یې کړي کراچۍ کې دا نه کیسه ده نو ورته وایي چې مانځه به ډېر خیال کې مست کوي مانځه کې بند کړه نور بند نه وله یا ایها الذین آمنوا ایمان خاوندانو لا تقربوا الصلاة مانځه ته مه نږدې کېږئ وانتم سکارا په دې حالت کې چې تاسو نشه یئ ولې د نشې په حالت کې مونځ مه کوئ حتی تعلموا ما تقولون تر دې پورې چې تاسو پوه شئ په هغه څه باندې چې تاسو یې وایئ چې څه وایئ په هغې پوه شئ که نه نو تاسو څه وایئ په هغې خو ته نه پوهېږي لام دې پې کټ کړو چې څه وایئ په هغې پوه شئ مونږ چې څه یو په هغې پوهېږو مونږ چې د مانځه چې څه یو په دې پوهېږو د مانځه دا ترجمه خو یاده کړئ کنه په دې مانځه کې چې څه یو نو دا ترجمه خو د مولیانو نه یاده کړئ الله وایي مانځه ته مه نږدې کېږئ د نشې په حالت کې چې څه وایئ چې په هغې خو پوه شئ که نه شاکره چې څه ویو په هغې پوهېږو نو ته خو نن ته مړه یې باندې ناجوړه یې جوړ خبرې خو د الله خبرې دې خامخا باسه چې زما خو نه دي نو چې په څه وایه په هغې باندې پوه شه ځکه خو زمونږ چې څه یو په هغې پوهېږو نو که هغه صوفي هغه غزل ویو صوفي غزل ویو دعای قنوت زمونږ اخرني رکعت کې څنګه ویو ونخلع ونترک من یفجر یا الله څوک چې فاسق فاجر دي د هغه نه به وځم پوهېږو پې نه پوهېږو که نه ځکه موږ دا مونځ کوو که په دې مانځه هم پوه شو چې کېږي خو د دې خلکو نه بایکاټ دی دا مونځ هم نه کوو دا مونځ هم دی ونخلع ونترک من یفجر او اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم چې کم از کم مانځه کې څه وایي الله وایي ځان پې پوه کړه چې دا څه وایم چې ژوند دې برابر شي حتی تعلموا ما تقولون د شرابو په حالت کې د نشې په حالت کې مونځ مه کوئ ولا جنوبا مه نږدې کېږئ مانځه ته الا حتی تغتسلوا تر دې پورې چې تاسو غسل وکړئ مه نږدې کېږئ مانځه ته په حالت د جنابت کې حتی تغتسلوا تر دې چې تاسو غسل وکړئ چې غسل نه کوئ نو جنابت په حالت کې عموم نه کوئ دا الا عابر سبیل د امام ابو حنیفه په مذهب باندې معنا دا ده الا عابر سبیل د جنابت په حالت کې مانځه ته مه نږدې کېږئ حتی تغتسلوا